بسم الله الرحمن الرحیم د ګلستان د دریم باب اتلسم نمبر حکایت شروع کو. همچنان درویش در قاع بسیط گم شده و قوت و قوتش نمانده. درم چندش بسیار بگردید، ره بجای نبرد، هلاک شد. طایفه برسیدند، درمها دیدندش پیشروی نهاده و برخاک نوشته: گر همه زر جعفری دارد، مرد بیتوش بر نگیرد گام. در بیابان فقیر سوخته را، شلغم پخته به که نقره خام. همچنان دغه رنګه چې دغه پورتنۍ قصه ذکر شوه چې یو سړی د تندې نه بیابان کې مړ کېده او دغه شعرونه ویلې چې یا لیت قبل منیتی یوم نفوزو بمنیتی نهر طلاتم رکبتی و ازل املو قربتی. همچنان دغه رنګه یو بل فقیر و، در قاع بسیط گم شده. قاع څه ته وایي؟ اوار ځمکې ته وایي، ډاګې ته. په یو بیابانو لکه چې غرمر او غونډین یو، همداسې دشت او بیابان یو، پته نه لګي، آخر سره نه معلومیږي. همداسې یو سړی په یو بیابان کې په اواره ځمکه کې چې هغې کې غر او غونډۍ هېڅ هم نه و، دا ډېرې اوږدې اوږدې دشتې او بیابانونه دنیا کې شته بعضې ملکونو کې. دی ګم شو، ورک شوی و. وقوت و قوتش نه مانده، خوراک او طاقت یې پاتې نه و. درم چندش یو څو پیسې هم لرلې، نه چېرته په لار کې هوټلو، نه کورونه هېڅ هم نه و. بسیار بګردیده، ډېر وګرځېده، سعی او تلاش د روټۍ وکړه چې چېرته وځي، چېرته کور به پیدا شي، چېرته مسافر به هېڅوک مخې له ورنه راله انسانان. ره بجای نه برد، یعنې لاره یو ځای ته ونه ویستله، هېڅ ځای ته لکه آبادۍ ته ونه وتلی شو، هلاک شو، د مړ شو. طایفه یې برسیدن، بیا کله چې دی مړ شو، اتفاقاتونه یو قافله روانه وه، په ده ور برابر شو. یو ډله ور ورسېده، درمها دیدندش، ده سره چې کومې روپۍ وې پیشروی نهاده مخې ته ایښې وې و برخاک نوشته، او په دغه دشته کې په شګو کې داسې لیکلي وو، په خاورو یې څه لیکلي وو، لکه کله چې دی مړ کېده دا پیسې مخې ته کېښوې او لاسا پکې وه، نو د ډېر ارماني او یو قطعه ولیکله، یو دوه شعر یې ولیکل، هغه دا وو، دا یې لیکلي وو: گر همه زر جعفری دارد، مرد بیتوش بر نگیرد گام. وی که ټول جعفری زر یو سړی ولري، جعفری زر دا وی منصوب دی جعفر ته چې دا یو کیمیاګرو یا جعفر برمکی، د عباسیه پادشاهانو یو وزیرو چې د ده په حکم سره دغه کوټه زر خالص شوي وو، صفا کړي وو، زرونه یې خیرې میرې ویستي وو چې خالص زر به خرڅېږي بازارونو کې. نو ځکه ورته وایي زر جعفري، یعنې دا خالص اعلیترین زر وو، بې ملاوټه. وایي که بالفرض یو مسافر ټول جعفري جر لري او دغه درمونه لري، خو مرد بیتوشه چې توښه در سره نی، دلته توشې نه مراده د خوراک و څښاک څیزونه یو قدم به مو وانه لید، دا زر دی نه پکارېږي. په دشتو بیابان کې زر او پیسې او دولت نه پکارېږي، هلته صرف خوراک اوبه دا شیزونه پکارېږي، د خوراک شیزونه یو قدم به مو وانه لید، زر کار نه ورکوي. پخوا زمانې وې ده. در بیابان فقیر سوخته را، په بیابان کې سوي فقیر لره چې د لوږې او تندې سوي وږي تږي، هغه له څه پکار دي؟ شلغم یې پخته بې کې نقره یې خام. دله پاخه ټیپر چې چا پخ کړي دا بهتر دی نه سیم خالص، نقره سپینو زرو ته وایي، طلا سرو زرو ته وایي، او خام نه دلته خالص معنا اخیستی. اگر که خام څه ته وایي؟ خام کم شی چې نا پوخ نه وي، کومه میوه چې کچی او دغې ته خام میوه وایي. عام په ارسۍ کې خام د څه په معنا راځي؟ د کچا. او بل کم شی چې په خپل حالت کې هغې کې ګوتې نه والی شوي، لکه معدن نه یو شي زرو باسي سپین زر پکه شکل کې، نو دی ته خام وایي. یا مثلا یو سرمن تا رنګ کړي نی، نو دی ته هم څه وایي؟ خام وایي. یا ریخم اصلي حالت کې ستا لاس لراله
تنسته کړي دي ني، نو دې ته هم خام وایي. کچا یو شیز په خپل اصلي حالت کې دیتا کچا وایي، او بل انسانانو کې چې خامکاری وایي دا نا تجربه دی. دا لک خامکار اس یعنی نا تجربه نشته کچا دیلا. او خامتبه وایي خامتبه است. دا هغه اصطلاح د طبیعت خام دی، یعنی څه پکې نشته، بیهوده فکر او اندیشه ده، باطل خیالات. نو هغه ته څه وایي؟ خامتبه وایي یا خامکار. خو به هر حال نقره خام، نو په دغه بنیاد خالص پنځر نقره چې د معدن نه دی راویستو په اصلي شکل کې ګوتې دې پکې نه واله، نو دې ته نقره خام وایي. هرگز از دور بل حکایت، هرگز از دور زمان نه نالیدم، هیڅ کله د گردش د زمانې نه مې جړه نه را کړې، گیله شکایت مې نه دی کړې د سختونه. وروی از گردش ایام در هم نکشیده، او مخ مې د گردش د زمانې نه دی راښکلې، په مخ کې مې ګونجې نه دی راوستې ده په د الله تعالی په دغه باندې، یعنی سوما راضی وما په مقام د رضا او صبر کې وما، مگر وخت کې پایم برهنه بود. مگر یو وخت کې چې د ما خپې بربنډې وي، یعنی خپې ابله خپې وما، و استطاعت پای پوش نه داشتم، او طاقت دا پیزار مې نه لرلو، بوټان یا پڼې یا د پخپو کولو سه. بجامی کوفه در آمدم، د کوفی جماعت ترالم چې دا په عراق کې دی، دلتنګ ډېر زیات میړه خپاو، یکی را دیدم کې پای نه راشه، ګورم د جماعت مخې ته یو سړی ناست دی، دواړه خپې کټ دي او سوال کوي. سپاس نعمت حق بجا وردم، هغه شکر د نعمت د الله تعالی مې په ځای راوړه، خدای لره مې شکر ادا که و بر بېکفشي صبر کردم، او په دې بې پیزارتوب مې صبر وکړو چې پیزار یا سپلی یا بوټان مې نه وو، په دې مې صبر وکړو. مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تر برخوان است، وان که را دست گاو قدرت نیست، شلغم پخت مرغ بریان است. مرغ بریان به چشم مردم سیر، ورید کړي مرغ سور کړي چرګ په نظر دا مړو خلکو کې چا ماړی، کمتر از برگ تر برخوان است. ماړه او مالدار خلک هغې ته سور کړي چرګ کې دا د هغوی په نیز کې دا ګندنې نه چې په دسترخوان باندې خلکو ایښي د هغې نه هم کم حیثیت لري. تره ګندنې ته وایي. ګندنه دا اوس عامه شوه، پخوا به نه وه، د 400 کې ځای په ځای پېښور کې دا ګېډۍ رووتې، ګېډۍ تړلي او په خلک یې همداسې کچه خوري د دې دا پاڼې، د دې پیازو په شان پاڼې دي تقریبا. دا اوس عام شو، هر څوک یې پېژني، دې ته ګندنه وایي. دا خلک هسې د خوند دپاره چې روټۍ موټۍ خوري نو دا ورسه کچه خوري. نو د دغه مړو خلکو په نیزه دا ګندنه چې ده دغه عمره حیثیت نه لري دغه سور کړی چرګ. وان کې را دستګاه او قدرت نه، هغه چا لره چې دستګاه طاقت مالی او نشته او قدرت هم نشته پې. شلغم یې پخته مرغ بریان است، هغوی ته پخ کړي ټیپر دا ورید کړی چرګ دی چې د چا وس نه غریبي پیسې ورسره نه وي، نو هغوی ته دا ټیپر هم سور کړی چرګ ښکاري. حکایت. یکی از ملوک باطن چند خاصان در شکارگاه به زمستان از امارت دور افتاد تا شب درآمد، خانه دهقان را دیدن. یو د پادشاهانو نه د یو څو خاصو کسانو سره په ځای د ښکار کې د جمي د آبادۍ د ښار نه لرې پرېوته. تا شب درآمد، ښکار پسې پادشاه او کسانو سره تلي و، ډېر لرې، واپس د خپل ځای ته نشو را رسېدی، ډېر مخکې تلي و چېرته. شپه پرې راغله، ماښام شو. خانه دهقان را دیدن، نو شپه پې بار تېرول پکارو. وایي زه شپه بو کو سار بزو. د یو زمیندار کور یې ولیده. دهقان څه ته وایي؟ زارع، زمیندار. ملک گفت پادشاه وویلې شب آنجا رویم. داسې دیو چې کوم ځای کې ښکار کوله لرې یو کور آبادي غوندې وه. پادشاه ویل یاره شپې به دغه زمیندار کور ته لاړ شو، تا زحمت سرما نه باشه ده چې زحمت د یخنۍ نی تکلیف د سرما په مقابل کې ګرما راځي، ګرمي او سرما یخني شوه. او که داسې وی هم صحیح ده، تا زحمت سر ما نه باشد چې زحمت زمونږ په سر تکلیف نه وي، خو دا سرما صحیح دی.
یکی از وزرا گفت یو د وزیرانو نه ووی لایق قدر بلند پادشاهان نباشد بخانه دهقان رقیق التجا کردن. یو د وزیرانو نه ویل چې لایق د قدر د اوچت د پادشاهانو نه دی چې د یو رقیق یو کم عقل او کم همت زمیدار لکه د رقیق داسې سپک غونته لفظ دی. د وزیر هغه ته سپک غونته لفظ دغه چې یو کمزور او بیکاره کم عقل او کم همت زمیدار کور ته ورتله. ملک پادشاه وی چی کنیم سو کنو چې هلته نه دی څه وزیر گفت همینجا خیمه بزنیم همدلته به خیمه تنبو لګو و آتشه پروزیم اور به بلکو موږ سره خو وسایلو دا سامان به دې ځان سره پوره وړو چې که شپه را باندې راشي لوښي لرګي را خوراک پخلی هر څه خو دا پخلی مخلی او دا ځای برابرول دا هم تکلیفي او دا اکثر نازک طبیعت او لږ پادشاه چې زر لاړ شو چېرته سوري او دمه وکړو. ها وزیر وی همدلته به خیمه ولګو اور به بلکو. خیر دهقان را خبر شد دی همدلته لا پاتې شو چې دهقان خبر شو چې پادشاه راغلی او د پټو سر ته دغلته راغلی وزیرانو سره محضر کې داش ترتیب کړ و پیش ملک اوټ. دهقان چې خبر شو دغه زمیدار محضر راغه چې څه حاضر کور کې سه په وس کې لکه مطلب د جوارو روټۍ و شملې ساګ وغیرہ سی چې لرل ترتیب کړ د برابر کړه د خپل حیثیت مطابق هغه برابر کو پیش ملک او پادشاه ته راوړ حاضر کړه و زمین خدمت بھی بوشید یعنی آداب د شاهی په ځای راوړو داغه ته سر ټیټ کو احترام یو کو وقف ویلې د زمیدار ویلې قدر بلند سلطان بدین قدر نازل نشو دی لکه دا زمیدار خبر شوی چې وزیر ورته ویلی چې رالته نه جو دلته د خبر شوی چې به ویلی کېدای شي چې دلته ډیره کېده خامخا څه خلک به وو نو دی وزیر ویلې ته دغه خبره رسیدلې وه چې قدر اوچت د پادشاه به په دې اندازه باندې نوې ښکته شوی چې زما کور ته راغلی وي د غریب زمیدار کور ته په دې د پادشاه قدر نه کمېده ولیکن نه خواستن کې قدر دهقان بلند شود لیکن دې خلکو نه غوښتل دی وزیر ته اشاره وکړه چې دا زمیدار عزت او قدر اوچت شي چې ته مال راغلی وي نو زما قدر اوچت دی ده کنه ستا نه کمېده. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد پادشاه لره د دا خبره کولو مطبوع تبه ته پریوته خوښی شو. شبانگاه به منزلی او نقل کردن د شپې داغه کور ته انتقال لاړل لکه هغه ولا سم اسباب مسباب کټونه مټونه هر څه برابر کړه شپې دغه زمیدار سره وکړه د پادشاه داسې پادشاهانو پخوا. بامدادش خلات و نعمت بخشید بامدادش په وخت د سحر کې د زمیدار ته خلعت جامع او انعام مال دولت ورکه دا غیب لګ انعام هم ډیری په پادشاه شنیدندش کې خلق اوریدل د زمیدار نه چې کله د خدافیزی کول او پادشاه رخصتې ده وزیرانو سره کې قدم چند در رکاب سلطان بود و میگو چې اوسو قدمه د پادشاه سره داغه پر رکاب او د اسخوا کې روان او دای ویلې ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیز کم ز التفات به مهمان سرای دهقانی کلای گوشه دهقان با آفتاب رسید که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانه ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم د قدر او دبدبه د پادشاه نه څه کم نشو ز التفات به مهمان سرای دهقانی داغه التفات نه د توجه کول نه د یو زمیدار ملمن خانه ته داغه اجره او دیره ته چې پادشاه راغی داغه څه کم نشو قدر عزت کم نشو خو لیکن کلاه گوشه دهقان با آفتاب رسید اغا ټوپه د ګوټ د زمیدار انور ته ورسېده ټوپه دومره قدر پیدا ک کې سایه بر سره شنداخ شون تو سلطانه چې ستا په شان سلطان او بادشاه په سور یو غرزولو زما سر اوچت شو زما ټوپه اسمان ته ورسېده دغه وخت پارسه کې دا یو اصطلاح ده یعنی زما قدر و منزلت پرشتي اسمان ته ونه رسېده اوچت شو. حکایت گدای سئول را حکایت کنن که نعمت وافر اندوخته بود یو ډیر سئول ډیر زیات سوال کون کې د مبالغه سره که نعمت وافر اندوخته بود چې ډیر زیات مال جمع کړو یکه اس پادشاهان گفتش یو د پادشاهان ورته وي همې نماینده ښکاری کې مال بیکران داري چې ډیر زیات مال لري
ومارا مهم ہے سو زمنګ یو مهم دی مشکل کار دی اگر به برخه ازان دستگیری کنه که په یو حصہ دغه مال خپل زمنګ مدد وکي چون ارتفاع ولایت برسد کله چې ارتفاع مالیه او محصول د ملک رسیږي ارتفاع خاصله اوچت لولو ته وي اوچتېدل په اوچت ځای قرار نیوله خو لیکن برداشت د حاصل د زراعت تم سوی ارتفاع وي حاصل د فصل چې ته اوچت کې دې ته سوی ارتفاع وي په دې معنی هم راځي دلته دا معنی دا چون ارتفاع ولایت برسد یعنی کله چې فصلونه اوچت شي او موږ مالیه او محصول د مالیه او محصول په معنا نه راځي خو به هر حال دلته مطلب دغه شو یعنی د زراعت حاصل برداشت شي نو موږ له خلک بیا مالیه راکوي نو طالب په دغه سیزن کې درکو دا پیسې وفا کرده شوه ده یعنی دا به وفا شي تا ته به پوره واپس شي تا نه چې موږ کم قرض لو و شکر گفتاید او شکریه به دې مدا کو گفت دغه ملنګ ویلې ای خداون دې روی زمین ای د مخ د ځمکې پادشاه لایق قدر بزرگوار پادشاه نه باشد لایق د قدر دا اوچت د پادشاه بنوي دست به مال چون من گدایی آلوده کردن لاس به مال لکه زما غونته د ملنګ ککړولو که جو جو به گدایی فراهم اوردام چې ما وربشه د دې تشریح من کړی وی چې دا دوه شکل باندې دې تلفظ کوي عام پارسیوان جو وي او ایرانیان جو وي وربشه تسوي جو یعنی وربشه یا جو وربشه یعنی لګ لګ می بغدای په پاسوال او چړ باندې اوردام فراهم اوردام راټول کړی دي گفت پادشاہوی غم نیس کې با کافر می ده هم دا د مال کوم ټیک نه ده د سوال مال ده خو زم کافر لور کوما یا مطلب ارسه په خراج کې یا را باندې قرض ده وغیرہ کې الخبيثات للخبيثين خبيثات خزه د خبيثو سړو د پاره دي اسم گرابی چای نصرانی نپاکس جهود مرد میشوی چی باکس که دا عیسایانو د کوی اوبه که چره نافاک دی مثلا چا دا ویلی دی چی اگیو دا فرق خیال نساتی بعضی شیز به زمان پنیس پلیتی دا اگیو پنیس به پلیت نی آغا با ورغورزیدلی جهود مرد میشوی چی باکس ویسا یهودی مړ په لامبیانو سبق دی وبم پلیت دي نو دام پلیت دی جهود یا جهود مرده مړ یهودی قالوا اجین الكلس ليس بطاهر قلنا نسد به شقوق المبرز قالوا خلقو ویل چې دا اجین کم وړو کې چې اوبه میکس شي دې ته څه وایي اجین وایي خمبیره شوي اخکلي شوي وړو ته اجین وایي وړه چې واغه کې دې ته څه وایي اجین وایي ښه وی خلکو وی چې را دغه اخکلي شوي د چونه چې دا لمده کې لیسه بطاهرین دا پاکه نه ده او یو نسخه کې دا کرس راغلی اجین الکرس ستوي دغه د سارو دی دغه ته وي سوټو ته نو دغه اخکلی شوی دا سوټو چې دی دا پاکی نه دی قلنا نسد به شقوق المبرز منګ ویل چې منګ بندو په دې سره هغه چون دی دا ټټه مبرز موضع قضای حاجت کم دی چې قضای حاجت خلق کیا ایرانیان دی ته دستشویی وی دی مبرز ته سوی دستشویی او نور پارسیوانان بعضی بدرف کې ناراب پښتانه ورته ټټه وی نو دی سره دغه کرس نو دا په دوه عبارتون را اجین الکلس او اجین الکرس بهر حال نو دا کرس ولې دا خو خکلی شوي نه دي نو دا ورته ولي ویلې دا ورته ځکه ویلې چې کوم ځای کې سروي سوټي کوي نو دا دغه ځای لون شي یا
او دا اوبو او خټو سره میکس شي چې راوچته نو دین هم لیپټ جوړ شي لکه خکلی چي دي نو په دې اعتبار ورته ویلې. بهرحال دا دویمه معنا د کرس صحیح راځي چې ښکاره دا پلید دي. نو موږ ویلې چېرې موږ هم په مبرز شقونه بندو. شقوق جمع شق دا شګاف او سوري ته وایي. ها او همدغسې شقوق جمع د شق دا نیم حصې د بدن تم شق وایي. نیم یو طرف د بدن ته څه وایي؟ شق وایي. او په معنا د سیډ او د غاړې هم راځي. یو شق یې راکړی یو غاړه یو سیډ یې. شنید موریدلی مې دی کې سر اسپرمان ملک بازت چې د سر دا حکم د پادشاه نه واړولو انکار یې وکړو. حجت اورد بانې جوړ کړې دلایل وې حجت اوردن گرفت دلایل راوړلې شروع کړو. و شوخ چشمی و بے حیائی شوخ چشمی کردن شوخ چشمی کولې شروع کو بے حیائی بفرمود حکم او کو تا مضمون خطاب رازوی بزجر توبه مخلص کردن. پادشاه ویلې دا کم څه چې ما ویلې خطاب کنایه دا غمال او زر نه چې بادشاه د دنه غوښتي چې دومره پیسې منګل راکا د دنه په زجر پرټن او توبېخ او زورن سره مخلص کردن آزاد کړه د تی واغشته په زور تی واغشته. بلطافت چو برنیایت کار سر به حرمتی کشد ناچار هر که برخیشتن نبخشاید گر نبخشد کسی برو شاید. په نرمۍ سره چې کله یو کارو نشي حاصل نشي نو آخر بې عزتۍ ته خبره لاړه شي. د دې کار سر څه ته ورسېږي؟ بې عزتۍ او بې حرمتۍ ته. دا که په نرمۍ او پر آزاد ده ورکړي وی دا پیسې نو دی بیا دومره بې عزته کولو نه په زور به یې ناغېشته. هر کې بر خیشتن نه بخشاید گر نه بخشد کسې برو شاید. څوک چې په خپل ځان باندې رحم نه کوي که بل پې رحم ونه کړي نو مناسب دی ښایي. د دې مطلب دا دی چې یو سړی باوجود د پوهېدلو د سزا خپلې دی نافرماني او تیزي کوي نو په دې صورت کې که څوک پې رحم ونه کړي او سزا ورکړي نو د عقل په نیزه دا ټیک دی مناسب دی. لکه یې کم عقل سړیه پادشاه زورور دی خو دا به دې ورکړي وي قرض که نه دا پیسې نو چې کله په خپل ځان دی رحم ونه کو دته نفسیات او دغه پادشاه نو معلومه د په خپل ځان رحم ده چې دا پیسې ورکړي وي نو په زور به یې ترې نه اخیستې نه ثواب شو بې عزت هم شو نو چې پر ځای ورکړي بیا هم امکانو یو ټیم کې به واپس ورکړي او خو چې ما مالیه راټوله شي دا فصلونو سیزن راشي زمونږ چې کوم مالیه ټولو دا هر چا خپل فصلونه نو زه در به کو نو د په ځان رحم ونه که نو که بل پې رحم ونه کړي نو مناسب دي سادي وي د عقلمندۍ کار ونه که داسې حالاتو ته به ګوري چې یو شی تا نه په زور اخیستی کېږي پر ځای ولې نه ورکې. حکایت بازرگان را دیدم یو سوداگر می ولیده که 150 شتر بار داشت 150 شتره بار لروده و 40 بنده خدمتگار او 30 بنده خدمتگارو دده. شب در جزیره کیش مرا به حجره خیش برده یو شپه د کیش په جزیره کې زه خپلې حجرې ته بوتلم. دا کیش جزیره چې ده دا د ایران زیر اثر ده دا استان هرمزګان سره متعلق ده. هرمزګان د بندرآباز ښار چې دی دی خوا دا کم سمندر چې دی جزیره کشم او اخوا پکې راځي کشم جزیره کې زه څه وخت پاتې شوی ما اخوا ته بله جزیره خلکو یادوله دغه جزیره کیش او ډېرې جزیرې دي دغلته خو دا د ایران په قلمرو کې دي همدغه بحر عرب دی که څه دی دا غټ سمندر دی دی کې ځای په ځای دي خو ډېر ښکلې جزیرې دي د سمندر په منځ کې وچې دي او هغې کې خلک اوسېږي ښکلې ښکلې ښارونه دي. نو سادي چېرته دغه د کیش جزیرې ته تللی و چې زه په جزیرې کیش کې مرا به حجرې خیش برده زه خپلې حجرې ته بوتلم همه شب نه آرامید ټوله شپه آرام نه شو از سخنهای پریشان گفتن دا خبرو دا ګډې وډې خبرو کولو نه ټوله شپه لګیا اوسه ګډې وډې ویلې که فلان انبارم به ترکستان است و فلان بذاتم به هندستان و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان کس زمین است ویلې چې را پلان کې انبار می په ترکستان کې دی پلان کې بذات اسباب می په هندستان کې دی ډېر لوی سوداګر او تجارو کنه تاجرو
او بیا ویلې چې دا قواله د پلان کې ازمکه ده دا غي سند او سٹام دی او پلان چیز را پلان کا زمینه د پلان کی مال چې پلان کې کا ضمانتګر دی چاله مې قرض مال ور کړی سو کې ضامن شوی وګاه گفت کله به ویل کې خاطر اسکندریه دارم چې خاطر د اسکندریه لرم دا مصر کې د یو خار نوم دی الته میړه کیږي چې چکر وو کې هوای ان خوشسته خلک کوئی چیرې ډېر خپل هوای ده باز گفت بیا به ویل ان نه کې درې مغرب مشوش است دغه مغرب سین سمندر چې دا خطرناک دی ځنه چرته ډوب شم کیشته سادیا اے سادی سفری دیگر در پیش است یو بل سفر می مخه تره اگر آن کرده شود بقیت عمر خود به گوشه بنشینم کداغه سفر وکړی شي نو باقی عمر به زه په ګوټ کې کینم قناعت کنم قناعت صبر بوکم گفت من کدام سفر است ویمایل چې کم سفر دی گفت گوگر د پارسی خواهم بردن بچینه پارسی ګوګل چې دی چې دا چین ته یو سما ګوګر څه ته وای ګوګر اصل کې دا تیلی چې ته جوړ تیلو ډبی دیتم ګوګر دوی یکی از اجسام مادنی بیشتر در نزدیک کوه یا تشپشان پیدا می شد یو د اجسام ګوګر ده یو د اجسام مادنیونه دی چې د تشپشان غرونو په خوا کې اکثر د غرونو کې دا پیدا کیږي د مادنونه جامد به رنگ زرد در بنزین حل می شود دا په بنزین کې په تیلو کې حل کیږي در 110 درجه حرارت ذوب می شود په 130 درجه حرارت کې ویل کیږي در سنت برای ساختن کبریت به کار می رود په سنت کې د پاره دا کبریت جوړولو دا په کار راځي دا ګوګرد چې دی د تیلو ډبی د اثر نه دغه کبریت دی دغه تاسو وایي ګوګرد همدغه څه وایي د دې ګوګرد نه دا یو قسم جلدی مرزونو کې دا د بعضې دوایانو کې مکس کوي او هغې کې هم دا کار وایي دینه دوایانې هم په دوایانو کې هم د دې نه کارلی نو کبریت څه ته وایي ګوګرد ماچس ته وایي د تیلو ډبې خو دا مراد په غټه سطح چې دا کبریت یا تیلی تی جوړیږي ګوګرد نو وایي دغه به پارس کې چې کم ګوګرد دی دا به چین ته وړم کشنې دم قیمت عظیم دارد چې دا ګوګرد د فارس په چین کې ډېر ګران خرڅیږي الته کمیاف دی وکاسی چینی به روم آرم او چین ته چې خیر لاړم دا ګوګرد مې یوړو الته چینی کاسی او لوښي چې دي دا روم ته وړم په روم کې دا ډېر چلیږي قیمت زیات د خلک خوښي و دی به رومي بهنه روم ته چې لاړم دا غي نم تش نه راځم دا الته داسې ښکلې قیمتي کپړه ده دیبا دا به دا د روم د اټلی د ملک نه هندستان ته راوړم و فولاد هندي به حل به او بیا به هندستان کې فولاد والم هغه حلب کې ډېر قیمت لري و افغاني حلبي به یمن او بیا به دغه ځینې شیشې یو سما یمن ته به یو سم و برد یمانی به پارس و برد یمانی به پارس او بیا یمنی صادره به والم دغلته یمن کې دا به پارس ته راوړم ایران ته واپس انصاف از این جنس مالی خلیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند وی ډیر د داسې ابس خبرونه دومره ویلې چې زیات طاقت د وینای پاتې نشو مالی خلیا دا د یونانی نه ماخوذ دی مالی خلیا ستوي یونانی کې داسې دماغي یو قسم بیماری ده چې سړی ګډه وډوي بیهوده خیالاتو خبر ډېرې کوي او بعض وخت دا بیماری چې سخت شي بیمار مالی خلیا هر چا بدګمان شي یقین پې نه کوي او په عربی کې ورته ملن خلیا وای ملن خلیا او فارسی کې مالی خلیا باندې مشهور دی خدا یونانی لفظ دی ښه داسې مالی خلیا او عباسیات و فضول خبرې دومره وویلې کې بیش طاقت گفتنش نماند چې ډېر طاقت د وینای پاتې نه شو گفت ویلې ای سادی تو هم چیزی بگو تم څه ووایه از آنها که دیده یا شنیده څه چې دې لیدلي یا اورېدلي دي گفتم ما ورته دا وویې آن شنیدسته که در صحرای غور بار سالاره بیفتاد از شتر گفت چشم تنگ دنیا دار را
یا قناعت پر کند یا خاک گور. آن شنیدسته که در صحرای غور، هغه د اوریدلی دي چې د غور په صحرا کې بار ساراری بیفته د ستور بار د یو سردار پریوتو د چارپای نه پس شي چې بار کړي و غور ملک درمیان غزنین و قندهار کې آن را در زمان حال خوش گوین. دلته دا موشی غلط شوی دی، اصل کې غور چې دی دا بادغیس او غورو دا په افغانستان کې ولایتونه دي، خو دا دلته لنډ نه دي، دا لږ لرې دی، هغه آخر سر ته دی، دا شمال مغرب ته دا ولایت واقع دي. دلته لنډ دی، خوست نه دی، دی وایي دی ته خوست وایي، خوست خو پکتیا او پکتیکا کې لنډ دی، دلته غور نشته. دا ساراګانې هملته دي، بادغیس او غورو، دا دوه ولایتونه د افغانستان مشهور او چې ټولې دشتې او بیابانونه دي. آن شنیدسته که در صحرای غور، دا د اوریدلی چې د غور په صحراګانو کې د افغانستان یو ولایت دی، بار سالاری بیفتاده الستورو، د چارپای نه یاده کچر نه یو بار پریوتو، گفت چشم تنگ دنیادار را. هغه ویلې دا خبره وکړه چې سترګې تنګې د دنیادار چې دي، یا قناعت پر کند یا خاک گور، یا به قناعت ډکی کی یا د قبر خاوره لکه دی نه مړیږي. اخر د علامه اقبال صاحب په دې دعا سره نننې درس ختمو. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکی ہوئی آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، بھٹکی ہوئی آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویران میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویران میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، وہ داغ محبت دی جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہمدوشی ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہمدوشی ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.